نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام الله پاک په دوستۍ سره نیولې وه. ولې د الله په نامه باندې هر څه قربانوله او د الله حکم کې معمولی شک شبه نه کوله. و یو وارې فرشتو په ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې د الله په دربار کې دا اعتراض وکړو، یا الله ستا خو نورم ډیر زیات بندگان دي، دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام په خلت سره او د خپل خلیل ګرځولې دي، دا ولې؟ وی الله رب ذوالجلال ورته فرمایل چې لاړ شئ او زما د خلیل امتحان واخلئ. تاسو کې کومه فرشته زیات هوښیار وي هغه دې لاړه شي او زما د خلیل علیه السلام امتحان دی واخلي. امتحان اغستو کې د سړي پته لګي که نه؟ عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. دا امتحان کې د سړي پته ولګي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی. کو دا غم په دنیا کې نه وي نو هر سړي به دا دعوې کولې چې زه خو ډېر رسېدلی سړی یم. خو کله چې غم راشي، امتحان راشي، تکالیف راشي، بیا د انسان پته لګي. د ډېرو ډېرو ایمانونه خطا شي په وخت د امتحان کې. ګورئ ډېرې لوی لوی او غټې غټې دعوې کوي، خو چې کله امتحان راشي ایمان یې خطا شي. داسې دومره آسان کار خو نه دی. علا کل حال ابراهیم خلیل الله علیه السلام وی لاړ شئ زما د ابراهیم خلیل الله علیه السلام امتحان واخلئ. د فرشتو د اعتراض جواب الله پاک ورکولی شو هغه ټیم باندې، خو د فرشتو په نظر کې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام عزت نورم اوچتئ، مرتبه نورم اوچتئ چې لاړ شئ او زما د خلیل امتحان واخلئ. فرشتہ راغله په انساني شکل کې. چې کله راغله ابراهیم خلیل الله علیه السلام ناست دی خپلې ګډې بیزې سره یې. دا ګډې بیزې سرول دا ګوره ډېر اوچت کار دی. پاک پیغمبر آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی ما من نبی الا وقد رعى الغنم. و هیڅ یو داسې پیغمبر نه دی تیر شوی مګر هغه دا ګډې او بیزې سرولی دي. اوس په دې کې حکمت او مصلحت څه دی؟ بیا نه وخت ختمیږي هغې باندې بیا چېرته خبره وکړو. نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام خپلې ګډې بیزې سره یې ورته ناست دی. دا فرشته راغله په انساني شکل کې او دغلته کېناسته او د الله مدح ثنا او حمد شروع کړل. سوی سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دا تسبیحات ځان سره شروع کړل او دا حمد او ثنا د پاک پروردګار شروع کړل. ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې واورېدل نو خوند یې ورله ورکړو. ورته وی صیبه دا تا چې کوم کلمات ووې دا راته بیا ووایه. هغه ورته وی دا کلمات خو داسې نه ویلی کېږي، د دې براله قیمت راکې. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته وفرمایل چې قیمت یې څه دی؟ قیمت یې راته ووایه، قیمت یې څه دی؟ زمونږ په شانتې نه یي، مونږ د دین کار کوو خو چې مفت وي. هغه وایي حج له کسان تلي وه نو دا هلته دا عرب اکثر د حاجیانو لا د عمرو والا لا هغه هدایې وغیره ورکوي، تحفې ولا ورکوي. نو هغه وایي چترې یې ورکولې یو کس. نو وایي دوی روان وه، یو ورتلو چترې یې ترې اخېسته. وایي دی بل ورته ووایي چې لکه څه له ورځې راځه چترې څه له رالې.
وی چې ګرمي د ګوره چترې به راوال وی چې نه راځه وی اسې ورکوي وی ښه ورشه مالم ته یو دوه بیا راواله کله چې مفت وي نو وی مفت شراب چې دي قاضي مسکلي دي منګه د مفتو ډېرې زیاتې د ولایت دعوې کوو چې کله هم سر له لږ نقصان راځي بیا سم نه داسې خو ډېرې اوچتې اوچتې دعوې کوو داسې خو ډېرې اوچتې اوچتې خبرې کوو خو چې کله راته پکې معمولي نقصان رسېږي بیا هر څه پرېږدو استاد جي سره مې ډېره زیاته مینه ده خدای دې ستا د هغه مینې بېخ وباسي تروې غاړې به درکوي مینه مې در سره چې کله د پیسو وخت راشي بیا ورته استاد جي نه یاده داسې به راځي درته صرف زړه به درته خرابوي د کار نه به راشي خولوبي به تېځي ته به کلک در تر غاړه وځي او لا خبرې به تېرې کړي کو داسې پې تېر شه او سلام دې پې ونه کو دا منګ کې هغه د بني اسرائیلو خویونه راغلي دي ته به روانې دی به درته په دې یو سترګه داسې ګوري چې ورګه د قاري صاحب سلام کوي او کو نه کوي کو سلام دی ونه کو مړه وي دا قاري صاحب خو مې نه دی خوښ دی خو سلام نه کوي نه نو دا د در باندې سلام ونه کو د دا غلطي بیانې نو دا سلام یوازې په د باندې فرض ته نه تا به سلام کړو کنه نو ما معلومه چې دې سلام کوي او کو نه کوي ته داسې معلومولو والا راغلی د ساري مونځ نه کې د ماسپښینې مونځ نه کې په مونځونو کې د دقه حال دی په سلامونو کې مولیان معلومه ورکه چې دې را باندې سلام کوي او کو نه کوي صرف په سلام وای ما خو زه ورسره ځم او وایي استاد جي سره مې ډېره مینه ده بله ورځ هم ورلم کلکه غاړه مې وله ورکړله او ډېر ستونه مې ورته وکړل دا د دروغو مینه ده دا د دروغو چې کله پکې داسې څه راشي بیا معلومیږي په خپله دا کچه مزې په عقل نه ټینګېږي هوښیارانو نه همیش لیدلي دي معلوم دي صیبه داسې نه ده دا چې په دې منبر ناست یم دا زه جنگ اخبار درته نه ویم مشرق اخبار درته نه ویم حقیقت حال درته بیانوم علا کل حال ځه بیا خلک وای دی وایي جذباتو کې راځي جذباتو کې نه دي الحق مر دا حق چې دی دا تراخه وي ډېر زیات تراخه وي سړي باندې ډېر بد لګي نو پستې خبرې ورته کوه استاد جي وایي ډېره ناشنا مسله وکړه نو مزیداره مسله وکړه یو پیره دا وظیفه وکړه نو په جنت کې به درله دومره بنګلې جوړې شي دا مزه کوي او که ورته قرباني وکړه یاره وایي ده بس سختې مسلې کوي چا باندې قرباني فرض دا به کوي چا باندې حج فرض دا به کوي څوک زکات نه ورکوي دا عذاب دی عذابونه راته وایي مه وایه صرف راته ثوابونه وایه او هغه هم د خولې چې دوه ټکي وایي او بیا د ملا غیبت شروع کړي داسې آسان ثوابونه وایي راته ښایه علا کل حال خبره نه بیا بل خوازي نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته وایي قیمت یې څه دی وایي قیمت یې دا دی چې دا څومره ګډې بېزې دي در سره دا به راله نیمې راکې نو درته به یې وویم وایي زه نیمې ستا شو خو یو پیری راته بیا ووایه هغه بیا وایي سبوح قدوس رب الملائکة والروح ابراهیم خلیل الله علیه السلام له ډېره مزه ورکړله قدر زرگر شناست قدر جوهری ما تعالی هو غانې مزه را کوي کنه تلاوت نعت دا موږ باندې ډېر بیا بد لګي او غانا حیران باندې دا کی الف تک ویا پټکی باندې نه پیږي اردو ورلنه ورځو ځان ته به د اردو غانې مزیدار به ورته لګېدلې دی به ورته خو کلی ناست او دلته به ورته په پښتو کې لفظي ترجمه کې د قرآن هغې ته تنګېږي ناشنا کار نه دی
ویره استاد جی پکې د عربی الفاظ وي دا قران آیاتونه وي نو دا خو ګران کار دی نه پیګو پینو نو د اردو په غانو باندې ته پويږي او داسې ګران الفاظ پکې وي داسې ځانونه ناغرضه کې ته به تاسو چرته غاني نه دی اورېدل خو مزیدار ورته وګونه یې خو دي او چې د قران ترجمه شي یا تقریر شي دا وېسه ټیم شو دا بس کینا بس کو مونږ ته پته ده دا زونه تقریر هم د دې وجه نه کومه ته پته ده مونږ خپل بیا مزن راکې اډاګي بابا خبره وې زمونږ تقریر وې دا خلک وې چې د مولیان راته مسائل نه بیانینو وې مونږ چې کله مسائل بیانو نو تراشي د جمعې پورز او سر تخکل صادر کې دي نو چې کله مونږ وې او اخر دعوانه درا پاس سترګې ماګي او دسته مات شي را پسې ودرېږي دلته مونږ له مونږ خراب کې په خپل هم د خدا قحال وي اکثر بیا د سره بس ولاړ کنه سر تصادر کیږي او مزیدار ودش علی کل حال ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمایل و یو ځل راته بیا وایا وای دغه قیمت د نیمه ګډې دي وای دا براله بیا راکې او وای دا ټول واخله هغه ورته بیا وی سبوح قدوس رب الملائکه والروح ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمایي یو ځل راته بیان وي د الله مدح په دومره خوږه لګي د الله ثنا په دومره خوږه لګي و یو ځل راته بیا وایا وای نور در سره سدي هغه ګډي بيزي چې واخ مې در نواغه ستا سره نور دیسه وای د دې ګډو بيزو د پاره بسرون کېم پکار وي دا بدر لسوک سریم هغه بدر لز سروما بس د قضې کې فرشته ورته وي نمنګه ګډي بيزي نه دی پکار خو منګه تا باندې اعتراض کړو د الله په دربار کې چې یا الله تا دا خپل خلیل ګرځولې دي دا د ولی خلیل ګرځولې دي الله راته وی چې لاړ شي امتحان واخلې منګه ستا امتحان اغستو مبارک شه ته په امتحان کې پاس تا ته چې الله خلیل ویلې دي نو اسی درته نه دی ویلې واقعي ته د الله خلیل چې د الله په نامه باندې هر شی قربانه هغه د خپل ځانم ورکه وی وی زبدر لدا ګډ بيزي سروما خو یو واری راته دا وایا ابراهيم خليل الله عليه السلام ته حکم وشو خپل وطن پرېږدا عراق لاړ شه شام ته شام کې لږ وخت تیر شو ورته وی دام پرېږده د دې ځای نه روان شه هغه ځای نه روانېږي او پته ورته نشته چې کوم خوا بځي جبريل عليه السلام ور سره دی دغه بیبیم ور سره ده ماشوم بچیم ور سره دی دوی روان دي کله چې وې داسې شین ځای راشي داسې مزیدار ځای راشي ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته بیان فرمایي وې دا ځای دی وې نه راځه دا نه دی بیا داسې مزیدار ځای راشي وې نه دام نه دی اخره کې چې بیخي دشت راغلی سپکشتنه صرف کاڼي دي غرونه دي نور هیڅ شی نشته د اوبو درک نه لګي ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته جبريل علیه السلام بیان فرمایي دا هغه ځای دی چې تا ته خپل رب حکم کړی چې دې ځای ته لاړ شه هجرت وکړه مکه معظمه ابراهیم خلیل علیه السلام سره د خپل بیبي سره د خپل ماشوم بچی دغه ځای ته راغی او بیا ورته الله رب ذوالجلال بیا امتحان دی ورته وی دا خپل بچیم پرېږدا دا خپل بیبیم پرېږدا د دې ځای نه روان شه یو چې اولاد دی نه وي او ډېره موده پس هم درله الله پاک اولاد درکړي بیا خو پښتو کې ورته موږ نیازبین وایو دا نیازبین بچی مړ دی نو او بیا داسې نیازبین بچی پرېښودل دا څومره سخت وخت ابراهیم خلیل الله علیه السلام در رب ذوالجلال پندا باندې لبیک وی یا الله دا مې پرېښودل او د دقې ځای نه روانېږي